خیر ده چې د تا ما ته ډکه وه زه د ښځه ومه خیر ده ښه په رضا سلا به دې کور ته راوستي ومه د شپې به دې مړه کړي ومه د ورېځې به دې مړه کړي ومه خو داسې خو به دې نه کول که نه چې بس زه یو الله لیدلي یمه چې ما په لاره کې بغیر بوکرې او بغیر لوبټې منډې والې بس په ما الله تېره که که نه. نو ماشوم به پلار سره نه تلو ساګ لا نو بس پلار به یې چېرته تېش کړي هغې چونکې پلار یې د چرس برس عدیم دی لږ سایکو ټایپ دی نو په پلار به یې خبرې بدې لګېدلې نو دې بس اوچت کړی زبکې یې رابغولې دې نه د هغه موت واقع شوی دی تشدد یې کړی دی او بیا یې د کور مخې ته بار ایښی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو د اورمړو تاڼې په حدود کې یو ډیره زیاته دردناکه پیښه شوې ده. د 4 کالو ماشوم وژلې شوی دی. دا کم ماشوم چې وژلې شوی دی دا 2 کاله د خپل مور د شفقت نه محرومو. 2 کاله پس خپل پلار لګي شوی دی او دا ماشوم ډیر زیات په بې دردۍ سره وژلې دی. د دې ښځې خاوند څومره وخت نه او په څه تنازه باندې جدایي وه دا وقوه څنګه شوې ده بیا پولیس لګي شوي دي ملزم یې څنګه ګرفتار کړی دی او دغه ملزم چې د زوی د قتل په الزام کې ګرفتار دی هغه په تفتیش کې څه وجوهات بیان کړي دي. دا یو ډېر تفصیلي او د عبرت نه ډک رپورټ دی. ضرور یې وګورئ. پورې دا بل ورځ چې تا رپورټ کړی دی که نه چې ستا د 3 کالو زوی ستا خاوند وژلی دی په دغه ورځ ته چېرته وې اطلاع درته څنګه میلاو شوه دا څه چل شوی؟ یاره جي زه په دغه ورځ باندې دغه مشر له لاړه ما ورته ویل مې چې روژه راله ماله دا کور سم که چې زه خپل کور ته بچو لځم ما ګنټه نیمه ملک کره تېره کړي د هغه سره مې خبرې کړي دي بعد کې چې زه د هغې د کوره راوتي یمه زه د خپل ګیټ نه راوړېدلې ومه د ده د ماما زوی ما ته اواز وکړو چې تا ته یم د ده موټر سایکل ما ته داسې راتاو کړو ما ورته ویل څه دي یی ته کور ته ور دننه شه خو ستا 2 نمبر دا کشرۍ نه یادولو 2 نمبر زوی زما یادولو چې ته ور ننوځه خو هغه دغه شانې چې ده نو په اجي هلک یادی چې هغه والی دی مړ کړی دی او ته وګوره چې دا چا کړي دي چې زه کور ته ور دننه شم ما د غیږ نه راغستی دی د یور د غیږ نه ما راغستی دی همداسې مې سرتور سر په لاره کې منډې والي واپس دې ملک کره تلي ما دی ته مې ویل چې د الله د رضا دپاره ماله ګاډۍ وګورئ زه دا ماشوم اسپتال ته وړم بیا د ملک وراره زما د خوا نه اغستی دی هغوی اسپتال ته وړلی دی بیا زه راغلي یم دلته په تاڼه کې مې رپورټ کړی دی. تا په خپل خاوند او د هغه په مرګري باندې دعوه کړې ما په دعوه پې کړي دا ول. دا ستا څو بچي دي او دا چې کم مړ دی دا سویم نمبر و دا د ټولو کشرۍ و او څو بچي دي؟ 15 بچي مې دي. ته څونه وخت نه دی خاوند نه مروره ناست دی؟ بس دغه 2 کاله به برابرېږي جي. ستا 15 واړه بچي چې کم دي هغه خاوند سره و؟ 15 واړه هغه سره و. ته به ملاقات له ولتلې راتلې چېرته؟ نه زه به چې چېرته ملاقات له زه نیمه لاړه خو لکه ده به منې کړي وو که نه چې زه به سره چېرته لاره کې مدرېدم دی به ورته ویل چې مور مې راغلي ده نو بیا به ده وال ده به ورته ویل مړه به مو کړم او پانسي به مو کړم که مور سره میلاو شوی نو بیا هم ته پټه به ورسره میلاوېدې دي بچو سره؟ نه بس چې دی به یې وال نو زه به سره بیا څنګه میلاو شوی وې ما خو زه خو د ده دپاره خو ما خپل بچي هم بس پرېښي ما خو ویل چې دا خو بې ګناه دي دی پکې همداسې وال خوري نو بس زه به خپلو بچو سره نه میلاوېدم. تا په اف ای آر کې ویلي چې دی ساګو له کار له بوتلو دی نه تلو یی چې پلار ورته ویل چې پټي ته لاړ شه نو پلار ورته ویل چې ته پټي ته لاړ شه خو لکه جي زما خو 2 کاله شو زما نه پاتې دي نو ما نه پاتې زه خو په دغه موقع نوم که نه خو دی یی چې پلار یې ورته ویل چې دا پټي ته بوځه. اوس په دې کې پولیس ولې دا پلار نیولی تا ته پته ده؟ ولې نه لکه دا خاوند مې نیولې ده که نه دا یې نیولې ده خو لکه زما دا درخواسته چې دا کم مجرم چې کم ده هغه هم ونیوی شي نو د دوی دواړو به پته ولګي. دا 2 کاله تیر شو که نه ظاهره ته هم بچو پسې خفه کېدې د هغه هم تا سره د واده تقریبا 22 کاله شوي وو خامخا ښځې پسې خلک خفوي نو څه جرګه مرکه به هغه کوله که تاسو به کوله؟ یاره جي بس ما به ده ما ته په خپلې خوله باندې ویلي خپل ماما ته یې ویل چې تاسو ته یې رستو شئ ما د ده ترور ده له خبرو دپاره استولي وه د خپلې ترور ته هم وی چې ته ترې رستو شه ماما ته یې ویل چې ته ترې رستو شه ما له د باري مشر راواستی بیا زه د ملک کره لاړم ما وله د ملک څو ځل
استولی دی، ده د کوره راویستی دی. ده به ورته ویل چې خیر د خلک په ډېر سخت پیکي دي، زه تاله دا کور سموم. بعد کې د دې نه مخکې رحیم خان ملک ورته ویلي چې سیده بس چې ته یې چې زه قرآن قسم کوم، ستا ښځه وایي چې زه کوم، نو دا نیم تاوان په تا شو، نیم د هغې په رونو شو. ما پسې رحیم خان ملک رالو، ما ته یې ویل بچی ما ستا خاوند سره خبره وکړه، 1,00,000 روپۍ به وله تاسو ورکئ او هغه به تا پسې راشي، تا به بوځي. 1,00,000 روپۍ به ولې ورکې؟ لکه ده وی په ما د غلا نظام لګولی دی که نه جي، نو دا خو ډېره ته مروره په دې ناست دی چې د خاوند په تا باندې د غلا الزام لګوي. غلا انظام یې په ما لګولی ده که نه جي، نو بس دا خو زه افسوس یم که نه چې بکس نه ده مات شوی، کونډۍ نه ده ماته شوي، په بکس کې کالۍ شته او پیسې نشته. غل خو چې غلا کوي نو ټوله غلا کوي که نه. ما خو چې وړې خو ما به کالۍ هم ځان سره وړی، زما په کوټه کې نیمه توله والی ما پرېښي دي، د پوزې نه مې میخکۍ ویستی دی، هغه مې ایښی دی، دا بار دپاره یې کاغذونه سم کړي، 50,000 روپۍ مې د خور نه راوړلي دي، د دغه بکس نه هم لاړې دي. باقي ده زما د کور سامان چې کم ټول راټول کړی دی، هغه یې وړی دی په بر کلي کې ډېره کړی دی خپلې خور کره. دا د پیسو د غلې په تا ولې راړو؟ نو بس دا خو زه م یم که نه، ما خو ده سره هره سخته تېره کړې وه، باد باران جړۍ هر څه مې، څه د ده د عزت دپاره، د ده د بچو دپاره. نو زما به څنګه ړه کېدو چې ما به خپلې پیسې وړې او بل چاله به مې ورکولې. دا هم د افسوس خبره ده که نه چې کالۍ 1.5 توله کالۍ شته، ته لږ سوچ وکړه چې دا 80,000 روپۍ 1,80,000 ډېرې دي او که د دې کالي قیمت څومره ده. تاسو خو به دومره محسوسوئ که نه، تاسو ته خو به دومره پته لګي. نو ما خو چې غلا کولې نو ما خو به خپل کالۍ هم وړی و که نه. بیبي ستا اوس 4 بچي هلته پاتې وو که نه، خاوند دې ونیوی شو، ابه جیل ته لاړ شي، بچي دې څه شو نور 4؟ بس هغه هغوی سره دي جي، بس زه په ژوند خاورې شوم، هغه هم په ژوند خاورې شو. بس جي خفه په دې یم چې تا دې ړه تاو سړېدو نو زه به دې مړه کړې ومه، خو د ما دا ماشوم زوی به دې په داسې بې دردۍ نه مړ کولو. ده خیر ګړي څو دي، ده ګناه څه وه، د ده خطا څه وه. خیر ده چې د تا ما ته ډکه وه، زه دې ښځه ومه، خیر ده ښه په رضا سلا به دې کور ته راوستې ومه، د شپې به دې مړه کړې ومه، د ورځې به دې مړه کړې ومه، خو داسې خو به دې نه کول که نه. تا نه خو د بچي چې کم دي څونه وخت جدا و که نه، خاوند سره 2 کالو نه ته خاوند نه بیلوې، بچي مرګ چې دې ولیدو، واقعي چې بچي چې کمي دا خو د مور پلار دپاره د زړه غوښې وي، څه حالت د باندې هغه ټایم کې څه تېر شو؟ چې بس زه یو الله لیدلي یم چې ما په لاره کې بغیر بوکرې او بغیر لوبټې منډې والې، بس په ما الله تېره کړه که نه، په ما خدای تېره کړه. ما خو دا بچي دې ورځې له نو راوړلي چې زه به داسې خفه کېږم ځایرېږم، ما خو دا بچي دې ورځې له نو غوښتي، بس د الله نه وه د ما پې صبر ده، الله دې راضي شي په دې ساعت. نعمان خان دا ستا خورکۍ چې کم ده، د دې واده کله شوی او د دې څو بچي دي او دا مروره خاونه څونه وخت نه ناسته؟ یاره سرجي دا خو تقریبا د واده خو دغه 25 کاله به کېږي سیوا، او د خیره 15 بچي دي. او څونه وخت نه دا خاوند نه مروره ناسته؟ تقریبا دا کېږي 1.5-2 کالو پورې کېږي دغسې، خو په دې 1.5-2 کالو په منځ کې چې کوم ده په ده باندې مونږ د مشرانو لکه خپلې ښې جرګې کړي دي، د کلي مشران هم پکې لاړ راغلي دي، باري هم پکې ما کېنولي دي، خو لکه هغې کې بیا مشرانو داسې خبره درته وکړه چې یاره داسې کار ده چې دا په 1,00,000 روپۍ باندې به زه به درله د 1,00,000 روپۍ والمه او دا خبره به ختمه کړو، دا ښځه دې خپل کور ته راوله، خپل بچي دې راټول کړه. خو لکه ده هغه خبره چې کوم ده بیا دوباره ونه چړله او نه چې کوم دغه ملک ته څه سوال جواب بې ورکړو. د هغې باوجود هم په دغې منځ کې چې کوم ده فیصلې چې کوم ده کسان جرګې کې لاړ راغلي دي، خو لکه ده نه منله، نو هغې په منځ کې چې کوم ده بیا دغه واقعه راله مخې ته، او دغه 5-6 بچي چې کوم دا ده سره د چې کوم ده ما ته وویل په جواب کې چې تا ته خور در ورسېده او ما ته بچي را ورسېدل، مې ګوره دا د دې خبرې نه دي، ته راشه ما سره کښېنه، ما سره چې کوم دا خپل لینډ پاک کړه او دا خپله ښځه بچي دې کور ته بوځه، کور سم کړه، کور مه ویرانوه، پردو خلکو شیطانۍ ده سره یا نور څه داسې مسله ده ما ته ویلی شي. بس سرجي دغه حساب کتاب و دغه خبرې اترې وې پکې منځ کې، او بچي بیا د ما نه بوتلل، بس ما ته یې خور پرېښوه، بس منځ کې پکې دغه چا خبره چې کال 1.5 پکې ووت او بیا پکې چې کوم دم دغه واقعه مخې ته راله، دا د ماشوم واله. خالد خان تاسو ایسے چوتانه اور مړ یې ابل ورځ چې کم دا ناخوشګوار واقع شوی وه، د دې ماشوم د مړي اطلاع تاسو ته څنګه میلاو شوه، بیا د ملزم گرفتاري څنګه وشوه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جی دا مونږ دلته تاڼه کې ناست وو، دې دوران کې مونږ ته یو زنانه تورسرې په منډه راغله، نه بورکه وه نه چپلې وې، په منډه په جړه راغله. نو خدای شته مونږ دلته افیس کې ناست وو، نو امیرزا راته آواز وکړو یو زنانه په چغو راغله، څه خبره ده؟ نو چې راووتم نو ما ورته ویل څه خبره مورې، څه نو هغه ډېره اوتره اوبه مو لږ هم تسلي کړم چې وجه څه ده، بل کېدای شي چا چېړلې څه خبره وي، نو چونکې هغې وویل وایي زما زوی یې مړ کړو، نو بس مونږ هم داسې خو چې چا ورته زوی مړ کړو، نو دوی ویل زما د خاوند سره یو څو میاشتو نه تنازع وه،
او دې دوران کې نن د دغو په دې چې کوم ورځ د ماشوم وژني په دې ورځ د دغو چېرته جرګې خبره هم ناسته وه د مشرانو د زنانه هم د دغو کره ناسو په حجره کې چې دې دوران کې وی راغلو وی د ماشوم یې ورته د کور مخې له مړ کېښو چې وروستو بیا تپوس هم وکړو چې څه خبره نو د ماشوم به د پلار به یې ساک د پټو کې وباسي زمیندار سړی دی دې ټایم کې دا ساک شوي دا پټو کې وباسي دا ماشوم چونکې وړوکی ماشوم و ضد به یې کړی زه پلار سره نه ځم نه دا مور پلار دې خپلو کې تنازع وه مور ته بېله وه پلار کره ناسته وه اکچوال خبره دا وه نو د ماشومان د پلار سره وو نو ماشوم به پلار سره نه تلو ساک له نو بس پلار به یې چېرته تېش کړي هغې چونکې پلار یې د چرس برس عدیم دی لږ سایکو ټایپ دی نو په پلار به یې خبرې بدې لګېدلې نو دې بس اوچت کړی زبکې زبکې یې رابغولې دې نه د هغه موت واقع شوی دی تشدد یې کړی دی او بیا یې د کور مخې څخه بار ایښی دی چونکې هغه الله علم دا ټایم کې وفات دی یا بېهوشه دی خو چې د کلي خلکو ګاډي کې اچولی نو په لاره دی وفات و د دې حوالې سره بیا تاسو د مورې وایي چې دا د پلار وجلې تاسو ملزم خلاف کومه دفعه کې اف آی آر نو چې مور یې راغله نو موږ هغې وخت د ده په خلاف 302 کې اف آی آر ورکړو بټه 34 او د ده والد صاحب پټ شوی و نو په موقع 2 غنټو کې بیا د 2-3 غنټو کې د دغه والد صاحب موږ په دې پټو کې یو ځای کې پټ ناستو نو هغې موږ ته انفارمیشن چا راکړو نو موږ راوچت کړو راوستو څنګه چې تاسو وایي چې د مورې په الزام لګولې دی د ده خلاف اف آی آر هم شوی دی ملزم گرفتار هم دی ملزم په خپل تفتیش کې څه وایي نو بس ملزم په دې وخت کې اوس دا وایي چې زه پوه شوی نه یم مزغو مې کار نه کړی چونکې دا زموږ د پښتو معاشره د اول کار وکړي بیا وروسته پښیمانه وي نو ما ورته دا سوچ په دې اول کړی وی چې نه پوه شوی خو اول به یې سوچ کړی چې کور دې وران دی نو هغه درته مشران ناستې جوړوي آبادی یې تی نه جوړی جرګې پکې کېږي تی نه منې نو الټه ماشوم هم بیا وشنې نو چونکې دې کې 100% د پلار قصوروار دی ملزم چې کوم دی دا خبره مطلب مني چې یاره ماشوم مطلب ما نه مړ شوی دی بالکل هم مني بالکل خو مزید لا تفتیش شروع دی نو چې څه تفتیش کې هغې د زموږ او ډبل ای صاحب هم پکې شروع دی تفتیش روان دی چې څه خبره مخکې راشي نو بیا به موږ تاسو ته اپډیټ د دې خو پوسټ مارټم هم شوي وي د پوسټ مارټم یا د میډیکل رپورټ راغلی دی پوسټ مارټم راپورټ لا نه راغلی هغې کې یو ورځ دوه به وي او د میډیکل راپورټ نه دی چې د دې تشدد د لاسه موت واقع شوی د ده خو موږ یو ویډیو دا تصویر کتلی سوري هغې باندې یو تصویرو د ملا مخ د ماشوم نه ښکاري ملا باندې د تشدد نشانونه هم دا ماشوم هم دا ماشوم چې په ملا تشدد و دی اوچت کړو د ځمکې له رابغولی نو په دې ملا طرف نه لګېدلی دی تاسو به د ملزم نه دا تپوس کړي چې لکه دا خو د زوی و دومره غوسه آخر نو به د پلار بس همدا وایي چې زه پوه شوی نه یم او بس یو دا طرف چې بېروزګاري وي او بیا د کور والدین وي او ماشومان هم درته په سر وي او جړا او فریادونه کوي او ماشومان دي جاړي خامخا نو بس په پلار بد لګي دې څه وایي چې دا مورې کوم خبره کوي چې یاره ساګ ولې ځان سره بوتلو کارله او نه تلو ورسره نو په دا خبره غوسه شوی په دې خبره ورسره غوسه چې ته ولې نه ځې وایي ته د مور سره وایي اوسه پورې وي د هغه خبره منې او زما نه منې نو چونکې مړه دا د ده کورنۍ رنجش و خبره وه خو زور یې ماشوم له میلاو شو دې کې څو ملزمان دي او گرفتار شو دي دې کې دوه ملزمان دي یو تاج ولی دی او بل اجي او اجي محمود عرف اجي خو هغه اجي صرف په دې موقع ورسه ولاړو هغه ورسه په موقع ولاړ و هغه ښه کتل نو په کار چې هغه ته خلاص کړی وی پریښی وی چونکې هغه ورسره په ولاړ و ښه ورسه سلاکار و الله نه دی گرفتار پلار یې گرفتار پلار یې گرفتار شو په موقع دا چې کم ماشوم مړ شوی دی که نه د ده څه ایج و د ده تقریبا 4 year ایج و 4 year تقریبا دا مونږ خو واورېدل چې د دې ښځې خاوند 2 کالو راسې کورنۍ تنازع را روانه وه دا ښځه ته مرورم وه دې حوالې سره دي چې تاڼې ته رپورټ راغلي نه چونکې دا د کلي خلک دي مشران دي خپلو کې جرګې حجرې جومات سیسټم یې دې چېرته رپورټ مپورټ یا داسې څه خبره تاڼې ته نه راغله ګرانو کتونکو ډیره زیاته دردناکه پیښه ده د 3 کالو د زوی د قتل په الزام کې پلار گرفتار دی د پولیس وینا دا ده چې ملزم په خپل تفتیش کې خپل جرم هم منلی دی که مونږ وګورو د پښتنو په کورونو کې د ښځې خاوند جګړې روټین خبره ده خامخا څه ناڅه خبره باندې جنګ جګړې راځي خو د دې ماشوم د مرګ اهم وجوهات چې کوم دي که تاسو وګورئ نو 2 کالو نه د دې ښځې خاوند په خپلو کې ورانه وه 2 کالو نه دا ښځه مروره ناسته وه او د هغې په وجه باندې د 3 کالو د ګل په شان ماشوم چې کوم دی هغه هم پکې مړ شو بل که مونږ وګورو نو د واده نه پس څومره منډه ترنه چې کوم وي هغه هم د دې بچو د بهتر پرورش دپاره وي که هغه مونږ وګورو په پاکستان کې که خلک کوي او ډېر خلک د دې علاقې داسې دي چې هغه په بهر ملکونو کې په ګرمۍ کې او په یخنۍ کې هم دې بچو دپاره ځان مړ کوي شپه ورځ محنت کوي دې وخت کې بیا حالت دې ځای ته ورسي چې د رشتو هغه تقدس چې کوم دی هغه ټول ختم شي
او هم هغه خپل پلار لګي کېږي د 4 کالو ماشوم خپل زوی وژني، هغه ماشوم وژني چې په دې عمر کې په هغه باندې د الله حکم ني.